قابل قدر صدر جلسه زمون د قومی وطن پارٹی مرکزی و صوبائی قائدین د قومی وطن پارٹی ضلعی قائدین د حلقو قائدین دا وطن پال اسٹوڈنٹ فیڈریشن وطن پال وکیلان وطن پال استاذان دا اوورسیز پاکستانی چیئرمین دا قومی وطن پارٹی معززین خویندې زمونږه او د دې پر وقار تقریب کې چې څومره ملګري راغلي دي زه ستاسو ټولو ته خوش آمدید وایم او مبارکي در کوم نن په دیارلسمه یوم تأسیس باندې چې تاسو راغلی دې کې شرکت وکړو او د قومی وطن پارٹی منشور د قومی وطن پارٹی بیان د قومی وطن پارٹی نظریه سره تاسو اتفاق وکړو دا پروکار تقریب مونږه د دې حالاتو په وجه د ګرمۍ په وجه ډېر لوی لکه څنګه چې مونږ مخکې کوو هغه شانتې مونږ نه دی کړی خو مخصوص مشران هم دې تقریب ته راغوښتي دي د دې دپاره چې مونږ نن بیا 14 کاله پس بیا یو عهد وکړو چې زمونږ منشور زمونږ نظریه یوه ده او په دې باندې مونږ اتفاق کوو او انشاءالله تعالی آینده به هم دا نظریه او دا منشور به مونږ مخکې بوځو او کور په کور هر ځای ته هر کونې ته دا منشور مونږ رسو دا به ستاسو په ذریعه کېږي انشاءالله تعالی نن دا صوبه او بلکې پورا پاکستان ډېر عجیبه صورتحال کې نن دی او هر چاته هر شخص ته تشویش دی چې دا نن مونږ سره د صوبې سره د پښتنو سیمې سره او د پاکستان وجود سره چې کم طریقې سره دا حالات روان دي نه لازمي خبره چې هر یو پاکستانی هر یو پښتون په دې باندې د هغوی تشویش دی چې دا څه روان دي په دې صوبه کې دا تبدیلي راغله څلورمه تبدیلي دا 14 کاله بلکې 12 کاله یو پارټی دلته حکومت وکړو زه حیران یم چې دې نه مخکې د دې صوبې تاریخ وګوره نو کم یو پارټي چې حکومت کې راغلی ده حالات او مشکلات دام راو توقعات د خلکو دام راو چې بل ځل د هغوی هغه شانتي اکثریت نه راغلی دا پړومبني ځل دی تاریخ دی چې کار هیڅ نه دی کړی او هر ځل د هغې نه زیات اکثریت کې دلته هغوی ته اکثریت ملاویږي دا عجیبه خبره ده دا نه منل خبره ده
یو ځل دوه خو د مقتدر ادارو په مرسته سره او د آخري ځل باندې د هغوی غلطۍ سره د هغوی غلطو سره دا په موږ باندې مسلط شوي دي. 4 وزیر اعلی تبدیل کړل. هر ځل دا وایي چې اوس دا نوی راغی دی به د دې قوم خدمت کوي. موږ ته هغه یاد شي چې د دوی حکومتو په مرکز کې مو په پنجاب کې نو د پنجاب وزیر اعلی چې لګاو وی چې ما داسې سړی ولګاو چې د هغه کور کې بجلی هم نشته او هغه ډېر غریب دی. هغه چې کم لوټ مار په هغه 100 کال 3.5 کالو کې وکړو نو هغه اوس امیر ترین دغه علاقې ټول کې امیر ترین سړی دی. دغسې کو دلته ګوره نو چې یو راځي نه د هغه په دوی کو نور څه کار نه کړی په یو کار یو هغې کې ډېر مخکې تللی دي چې یو راغلی دی نو هغه چې څومره ګټلی دا بل چې راغلی د هغې نه په ډبل یې ګټلی او دا چې اوس کم لاړو ده خو 4 چنده ګټلی ده او دا صوبه ویرانه کړه. اوس دا کتل دي چې دا نوی سړی نوجوان راغلی دی. زمونږ خو دا توقع وه چې په رومني تقریر کې به هغه د صوبې له یو پروګرام ورکوي چې زه منتخب شوی یم او د دې صوبې لپاره به زما دا ترجیحات دي. خو افسوس سره هغه د دې نه علاوه بله خبره ونه کړه. یو پوائنٹ ایجنڈا ہوا کہ عمران خان کو رہا کرو, عمران خان کو ہم نے رہا کرنا ہے. عمران خان پدے هغه باندې رها کیږي نه, عمران خان کو رها کیږي نو هغه به صرف او صرف عدالتونو چې فیصله د هغه په حق کې وکړه هغه به رها کیږي. د هغې نه علاوه په بل څه طریقې باندې عمران خان نه رها کیږي. دې نه مخکې د الیکشن نه مخکې دوی همدا خبره کور په سوشل میډیا باندې چې ووټ عمران خان له ورکړه عمران خان به رها شي. خلکو خو ووټ ورکړه خو رهایي خو موږ اوسه پورې نه لیده. نو کو زمونږ صوبه صرف د دې لپاره مخکې کړې ده چې تاسو به صرف او صرف یو کار کوئ او هغه هم د عمران خان رهایي او دھرنا او لانګ مارچ او دې نه علاوه بل څه کار نشته. نو دا ډېر د افسوس خبره ده د صوبې لپاره, د صوبې عوامو لپاره, د صوبې غریبانانو لپاره. مونږ همداسې تبعي طرف ته روان یو چې د هغې څه مونږ ته هغه نه ښکاري چې مونږ ته څه رڼا نه ښکاري مخکې. نن هم د دوی په وجه د دې حکومت په وجه د دوی غلط پالیسو په وجه د صوبایي حکومت چې دا کم طریقې سره دلته دا امن و عامه او دهشتګردي زیاته شوه د هغې په وجه نن هر یو سړی تشویش کې دی. هر یو سړی ځان محفوظ نه ګڼي. خبره دې حده پورې ورسېده چې په ضلعو کې عام خلک روتي دي میدان ته او خپل تحفظ دا وایي چې موږ به خپل تحفظ په خپله کوو. هم د دې وجه نه دا کوم صورتحال چې جوړ دی او دا په لومړني ځل باندې په پاکستان او زمونږ برادر ملک افغانستان په منځ کې دامرا لوی میڈیا وہی چلے اردو کی خبروں کے یہ افسوس کی بات ہے
कि आज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग की फ़िज़ा है। चंद दिनों से जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर हम सबको तशवीश है। जंग बंदी तो 48 घंटे के लिए हुई है। हम समझते हैं कि अब भी मौका है कि दोनों अतराफ संजीदगी के साथ एक ऐसे तरीके से बामकसद मुज़ाकरात की तरफ जाए ताकि इस खित्ते में अमन कायम हो सके। पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, हम चाहते हैं कि सिवाय हिंदुस्तान के कि वहाँ पर जो सूरत हाल है, बाकी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हो। हम ये भी समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के नुमाइंदों ने दुआ में जो वहाँ पर मुज़ाकरात हुए और जो मुआहदा हुआ, उस मुआहदे में ये ख़ुसूसी तौर पर वाज़ेह किया गया था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। हम अब भी उनको, ये हमारी उनसे दरख्वास्त है कि जो सूरत हाल है, अगर वहाँ से उनकी सरज़मीन इस्तेमाल ना हो तो कोई वजह नहीं है कि हमारे वही सूरत हाल जो पहले थी, जिस तरीके से हमारी तिजारत थी, हमारा उनके साथ ताल्लुक़ था, हमारा आना जाना था, अभी बॉर्डर सारे बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात है, तिजारत नहीं है। तो ये सूरत हाल का हम समझते हैं कि पहल उनको करनी चाहिए कि जो मुआहदा, दुआ का मुआहदा है, उसके ऊपर अमल दरामद करे। मेरे ख़्याल से अगर वो होगा तो हम यहाँ पर अपने इस मुल्क के हुक्मरानों को कहेंगे कि आप भी तामुल से काम ले और वापस ये सूरत हाल बेहतर करें। हम समझते हैं कि इन 12 सालों में इस सूबे की जो मुश्किलात है उसमें इजाफ़ा हुआ है। आज हमारे स्कूल को निष्कारी की तरफ ले जाया जा रहा है, हमारे अस्पताल निष्कारी की तरफ जा रहे हैं। निष्कारी उनकी हो चुकी है, जिससे गरीब लोगों को तकलीफ़ है। आज हमारे ये तो बड़े फ़ख्र से कहते थे कि हमने यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात कराए, लेकिन बल्दियात के इंतखाबात तो करा दिए लेकिन उनको इख्तियारात नहीं दिए। 4 साल गुजर गए हैं, उनको कोई इख्तियारात नहीं मिले। इसी तरीके से जो अहम मसला है हमारा, वो है लॉ एंड ऑर्डर का। आज रोज़ाना के बिना पर और बकौल DGISPR के रोज़ाना 4 वाक़यात होते हैं हर रोज़। ये कितनी अजीब बात है कि इस सूबे में हमारे लोग तो पुरअमन लोग हैं, ये तो कहीं और नहीं हो रहा, सिवाय बलूचिस्तान और
खैबर पख्तूनख्वा के। इसके सदबाब के लिए ये ज़रूरी है कि मौजूदा हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत दोनों मिल बैठ के इसका हल निकाले और इसके ऊपर तवज्जो दे। अगर तवज्जो सिर्फ लॉन्ग मार्च और धरनों पे है तो फिर तो ये मसला हल नहीं होगा। हम इस सूबे में अमन चाहते हैं, अमन के लिए हम जिहाद करेंगे। हम चाहते हैं कि अमन तब कायम होगी जब हमारे हुक्मरान इसके ऊपर तवज्जो देंगे, और उसके लिए दिन रात काम करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कि हमने एक बानी को रिहा कराना है, इसके अलावा जो मुश्किलात हैं वो हमारे मसाइल हैं, हमारे मुश्किलात हैं, और उसके लिए हमें जदोजहद करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे मईशत इतनी बदतर हो गई है। जब मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी, जब मुल्क में अमन व अमान नहीं होगा तो मईशत आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो आपके जो मईशत है वो आगे नहीं जा सकती। इस सूबे और उसके सारे असरात हमारे सूबे पे है। आज ये सूबा तकरीबन 1000 अरब रुपए का मकरूज़ है। 1000। ये इन 12 सालों में इसमें 400% इजाफा हुआ है, और ये इनकी मेहरबानी है। अब तो ऐसे सूरत हाल बनी हुई है कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहाँ पर कोई आने के लिए, यहाँ पर कोई कारखाना लगाने के लिए कोई तैयार नहीं। ट्रांसपोर्ट हमारा इस सूबे के लोगों का ये इसमें 98% लोग इस सूबे के होते थे जो कि ट्रांसपोर्ट चलाते थे। अब सिर्फ 2% है, बाकी सारा पंजाब चला गया। बाहर से अगर सऊदी से, कतर से, दूसरी जगहों से लोग आते हैं सरमायाकारी के लिए तो वो पंजाब का रुख करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो इस तरीके से हम तो आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे यहाँ पे जो बैंक हैं, बैंक बाकी जगहों में सरमायाकार को कर्ज़े देते हैं, यहाँ पर कर्जा देना भी बंद है। तो ये सूरत हाल मेरा ख्याल है कि हम सब के लिए परेशान कुन है। हम चूँकि बॉर्डर के साथ नज़दीक हैं, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ, तो ये परेशानी सब हम पे है। हम समझते हैं कि इस सूरत हाल में अगर मौजूदा हुकूमत की तरजीहात और हैं तो हमारे तरजीहात तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, और हमने इस मुल्क के और इस सूबे के और इस सरज़मीन के जो हालात हैं उनको बदलना कौमी वतन पार्टी का फरीज़ा है। इंशाअल्लाह ताला हम निकलेंगे मैदान में। हमने जिहाद करनी है, इस सूबे को बेहतरी के लिए जिहाद करनी है। ये लोग तो दे दो मजबूतो लगवा जमुंगा द सूबे सरा
د مرکز سره چې څه بقایجات دي زمونږ حق دی هغه د موجوده حکومت هغې دپاره هېڅ کوشش نه کړی څه هلې ځلې نه دي کړی زمونږ NFC کې خپل حق NFC خو 12 کاله داسې د هغې اوارډ هم نه دی شوی 98 ترمیم نه پس دا یو لومړنی قدم و چې صوبو ته لږ ډېر خپل اختیارات ملو شو او مونږ دا غوښته چې دا مخکې بوتلی شي اوس دا کوشش کېږي چې 18 ترمیم هم ختم کړي NFC کې د صوبو حق چې دی هغه هم د کمې طرف ته دوی کوشش دی دوی ته 26 آئینی ترمیم کې چې کم 2/3 اکثریت ملو شو نن هر یو ترمیم کېدی شي او دا زمونږ دپاره دې صوبې دپاره خاص کر زمونږ دپاره لمیا فکر دی دا مونږ یاد کوو چې زمونږ کم حق دی کو هغه د بجلی په مد کې دی کو هغه NFC کې دی کو هغه د تیل رایلټي ده کو هغه زمونږ مدنیات دي چې کم اوس کوشش کېږي او بار په بار مختلف ممالک سره هغوی ته دا پیشکش کېږي چې مونږ سره دا مدنیات یو راشه او زمونږ سره معاهده وکړي ما په خیال دا زمونږ او خاص کر د دې صوبې یو واحد سرمایه ده دا سرمایه مونږه داسې په اونې پونې هغې باندې یا بار په بار مذاکرات باندې او معاهدو باندې دا مدنیات چې دي دا زمونږ حق دی او دا مونږ بل چاله ورکولو ته هیڅ صورت کې تیار نه یو مونږ خو چونکې د صوبې او د مرکز ټکراو دی یو بل سره د هغې په وجه د مرکزي حکومت د دلته اړو دهان نشته په دې صوبې باندې نه موږ له وسایل راکوي نه موږ له خپل حق راکوي نه د دې صوبې دوره کوي نه په دې دهشتګردۍ په عمل کې هغه شانتې کومک کوي دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده او موږ مرکزي حکومت هم دا وایو چې دا کم دلته صوبایي حکمران دي کومه پارټي ده هغه صرف واحد پارټي نه ده په دې صوبه کې په دې صوبه کې خو دوی څومره ووټ اخیستی دی د هغې نه زیات د مخالف پارټو هم ووټونه اخیستی دي د هغوی هم حق جوړېږي هغوی خپل حق تپوس کوي او د هغې لپاره به مونږ آواز اوچتو چې کو دوی له نه ورکوی مونږ د دې صوبې باشندګان یو د دې خاورې مکین یو او مونږ د دې صوبې حق دپاره هر قسم قربانی ته تیار یو هر قسم قرباني به مونږ د دې حقې دپاره ورکوو مونږ مخکې قرباني ورکړې ده زمونږ مشر راب حیات محمد خان شیرپو شهید دی ا دې قوم دپاره قرباني ورکړې وه ا دې غریبانانو دپاره قرباني ورکړې وه هغه دې محنتکشو دپاره قرباني ورکړې وه هغه د دې صوبې د حقوقو دپاره قرباني ورکړې ده او انشاءالله تعالی هغه مشلرات چې زمونږ مخامخ یې مونږ به هم په هغې نقش قدم باندې چلیږو
زمونږ ډېرو ملګرو قرباني ورکړې ده هغوی خپله وینه د پارټۍ دپاره د صوبې د حقوقو دپاره وینه توی کړې ده هغوی ته موږ خراج تحسین پیش کوو او انشاءالله تعالی چې وخت راشي زمونږ د وینې ضرورت یې نه انشاءالله تعالی موږ به د پښتون قوم دپاره خپله وینه تویو زه په آخر کې بیا ستاسو ټولو بېحد مشکور او ممنون یم زمونږ جرنلست صاحبان هم دلته ناست دی د هغوی هم شکریه ادا کوم ستاسو ټولو چې د هر یو ضلع نه تاسو دلته راغلی او نن دا تقریبا کې شرکت دی تقریب کې شرکت وکړو او د قومي وطن پارټۍ سره عهد وکړو چې موږ به د خپل جدوجهد همداسې جاري ساتو او د ملک امن دپاره به موږ خپل جدوجهد کوو د دې ملک د ترقۍ دپاره به موږ جدوجهد کوو د دې ملک او د دې صوبې د خوشحالۍ لپاره به خپل جدوجهد همداسې جاري ساتو ډېره ډېره مهرباني